سبې پوښتنه کوم درنه دغلته اوس موږ یو ویډیو کتله چې عربان دي هغه دا وایي چې دا د اوښې دا پی او دا اوبخه دا میتازې دا وایي چې سړی چې کي او پیدا رسوي او سنت عمل ده دغه او یو شیخ صاحب د پښتون دی دا د افغانستان دی عرب نه دی خو د عرب لباس یې اغوستی د زموږ ډېر پوښتنه وکړله چې یو مولانا صاحب داسې کار کړی چې هغه دغه اوښ د ښودو سره د هغې امتیاز یو ځای کوي دا بیس کي که نه نو دا سکل څنګه دي اصل کې بخاري شریف کې حدیث دی چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې د اورینه قبیلې څه کسان راله اسلام یې راوړي ایمانه او د مدینې هوا پې بده راله اوبه پې بدې رالې نو د هغې دا خېډې خراب شولې بیخي جوړېدلې نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو د اوښ ښوده وڅکئ او نبي صلی الله علیه وسلم تر دې شفا پته وه ورته ویل چې د اوښ ښوده ډېر ګرم دي نو د هغې لږې میتیازې ورسره یو ځای کوي دا بخاري کې صحیح حدیث دی دا یو عمل یې ورته وښوده چې دا تاسو وکئ خو دا په دې صورت کې چې کله یو سړی مریض وي او کلک مریض وي بیماري او اوس به داسې چې ځینې وخت کې به یو سړی مریض هم وي خو طبیعت به یې نه مني که هغې نس کې ته ورته داسې نه شي ویلی چې شا به دا وڅکه او په زوره پې څکي وجه دا ده مخکې ما ملګرو ته وویل خالد رضی الله تعالی عنه خادمه یې حلاله کړې وه او نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل راشه ویې خوره نبي صلی الله علیه وسلم ویل دا سیز پاک دی خو زموږ په علاقه کې څوک نه خوري په عرب کې مشهور نه دی نو زما ورته زړه نه کېږي زما ته کرکه کېږي زه یې نه شم خوړلی که نه هغه بېله مسله ده خو نور جایز ده چې کله یو سړی مریض وي او که یو سړی مریض نه وي وس یې څکي ګوره دا بیا نقصان واقع کوي سړی نقصان کې اچوي مننه قاري صاحب ژوندی اوسېږي روغ صحت دې غواړم مننه هغه ویډیو ما وکړه د خلکو ته لاندې ډېرې کنځلې هم لیکلي دي خو داسې ده چې په احادیثو کې دغه واقعه شته وجود لري خو چې کله یو سړی مریض وي ښه دغه بل ورته موږ راغلی دی احمدزی رورمایک دیان کې السلام علیکم قاری صاحب جوړ بخیر وعلیکم السلام احمدزی صاحب ښه یې جوړ یې شکر ده الحمدلله ته ښه ځم بخیر ده